نن درته یو داسې اسانه وظیفه در کوم د مالداره کېدو لپاره. تاسو یقین وکړئ نن سبا چونکې مالي پریشانی ډېره زیاته ده، هر طرف ته چې ګورې مالي پریشانی، هر طرف ته مالي پریشانی. تاسو دا وړه غونې وظیفه صرف 2 ورځو کې به انشاءالله مالداره شئ. 2 ورځو کې تاسو ته به دومره مال راورېږي لکه باران چې راورېږي. باران چې څنګه راورېږي که نه انشاءالله په تا به داسې روزي راورېږي. د الله د نومونو خو تاسو ته پته ده چې الله په نومونو کې څومره برکات دي. 4 نومونه درته ښیم، ډېره اسانه وظیفه. 2 ورځې به دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز مال به لکه د باران په شان راورېږي ستاسو په دې کور کې. خلک به هم درته حیراني، خپله به هم حیراني. وظیفه څه ده؟ دومره اسانه. د مازدیګر د مانځه نه پس به چې کله د مازدیګر مونځ وکئ نو هغې نه پس به اول 11 پېرې درود شریف وایئ او پس د 11 پېرې درود شریف نه پس به د الله پاک 4 نومونه دي: یا الله یا رزاق یا فتاح یا غنی، یا الله یا رزاق یا فتاح یا غنی. دا 4 نومونه دي. دا به 1100 پېرې وایئ، 1100 بار. او بیا به د هغې نه پس بیا 11 پېرې درود شریف وایئ ښه د زړه نه. او بیا به دعاګانې وکړې. 2 ورځې تاسو په دې عمل وکړئ انشاءالله ما ته به هم دعاګانې کوئ. یو فقیر دا وظیفه راته راکړې وه انشاءالله الله دې دعاګانې هم کوو چې الله دې تاسو ټولو سره د مونږ پریشانۍ ختمې کړي. خصوصا مالي پریشاني نن سبا ډېره زیاته ده، هر طرف ته مهنګایي ده، خصوصا پاکستان کې خو ډېره تباهیانې دي. الله مو دې حفاظت وکړي. نو تاسو دا وظایف شروع کړئ. د ما وظایف یو خو اجازت هر چاته دی. اجازت دپاره 2 شرطونه دي. یو د مونځ چې 5 وخته مونځ به کوئ، او بل شرط چې دی هغه د رزق حلال طلب دی. د حرام رزق نه ځان ساتئ. بس بیا د تپوسونو ضرورت نشته، اجازت ټولو ته دی. الله پاک مو خوشحاله ساته، الله مو د دنیا او د آخرت په خوشحالۍ وماړه کړه. د غمونو، تکالیفو، مصایبو، پریشانونو الله محفوظ وساته. و آخر دعوانا ان الحمد